د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم لخوا قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته د صوبې وزیر اعلی نه ورغوښتل شوی، خو بیا هم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د وفاقي پریکړو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وایي چې وفاقي حکومت د دسمبر په 13 نیټه شوی د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې وزیر اعلی محمود خان ته بلنه نه ورکړې او نه هم د دې غونډې پریکړې ورسره شریکې کړې دي. خو هغه زیاته کړه چې د امن د راوستلو لپاره کوهر څوک او هر اداره اقدامات یا عملیات کوي نو دوی مخالف نه دي. په صوبه کې چې هر څوک امن راوستل غواړي موږ یې ملاتړ کوو، کو هغه فوج وي او کو نور څوک وي. موږ امن غواړو. ترهګري ټول خیوات ځپلې دي، خو تر ټولو زیات زیان یې زموږ صوبې ته رسولې دي. موږ په هر صورت کې ترهګرۍ ختمېدل غواړو، کو له هر فورم دا کار کیږي. موږ یې ملاتړ کوو. د پاکستان وزیر اعظم دفتر لخوا په خوره شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې د قومي سلامتیا کمیټې د غونډې په مخال پریکړه وکړه چې د وسلوالو په ضد به کوټلې ګامونه اخیستل کیږي. په دې غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف سربیره د پاکستانی فوج مشر، د جاسوسي ادارې ISI مشر او ځینو وزیرانو پکې ګډون کړي وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا په امنیت اندېښنه وښودل شوه، خو د دې صوبې وزیر اعلی هلته نه وو. د یادونې ده چې په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی او د پاکستانی وفاقي ائتلافي حکومت له هغو ګوندونو جوړ دی چې د دې تحریک مشر عمران خان یې د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی وو. دوی د تحریک انصاف د 2022 کال په اپریل کې قومي اسمبلې ته وروړي وو. تر هغه وروسته تحریک انصاف د دې ائتلافي حکومت په ضد جلسې او احتجاجونه کړي دي. د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله په بیا د خیبر پختونخوا په حکومت تور پورې کړي چې د امنیت ښه کولو په ځای پام د عمران خان جلسو ته اړولې دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت دا تورونه بې بنیاده بللي او وایي چې د امنیت لپاره نه یوازې باید وفاقي حکومت کار کوي بلکې صوبې سره د وسایلو په برخه کې د مرسته وکړي. د سیاسي چارو څېړونکي خبریال عرفان خان چې د پایدار امنیت یقیني کول لپاره باید صوبې او وفاقي سیاسي تفاهم ولري. نوموړي د جنوري په 3 میډیا ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی باید د قومي سلامتیا د کمیټې غونډې ته ورغوښتل شوی وو. په کومه صوبه کې چې تر ټولو زیاته ناامني ده د هغې صوبې مشرتابه په اعتماد کې نه اخیستلو له وجې پوښتنې راپورته کیږي، کو پوځي عملیات وي او کو ځینو سیمو ته د سرتیرو د ورتګ خبره وي. نو د صوبایي حکومت له ملاتړ بغیر به دا څنګه ممکنه وي؟ په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې جنرال عاصم منیر د فوج نوی مشر وټاکل شو. هغه د دسمبر په 20 د لوړپوړو پوځي چارواکو په غونډه کې ویلي وو چې د ټولو وسلوالو په ضد به عملیات کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر